الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم بيان للمعونة المطلوبة. دلتا اهم درې مباحث قاضي ذکر کړي. لومبه مسله د ربط او د نسبت بیانوي، دویم بیان د هدایت کوي او دریم بیان د صراط مستقیم کوي. ربط ته اشاره کې فرمایي بیان للمعونه. حاصل دا ده چې په دې جمله کې دوه احتمال دي، یا دا کلام مستانفه ده د مخکینی نه او یا دا کلام مستقل ده. که دا جمله مستانفه شي د مخکې نه، نو وړاندې ذکر شو ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو سوال پیدا شو چې تاسو وایي نستعین، الله زموږ امداد وکړي. نو الله دغه فرمایل چې تاسو په څه کې امداد وکړم، راته ووایي په څه کې دله امداد وکړم. نو بندګانو وی اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کې زموږ امداد وکړي، نیغه لاره راته وښایي. اوس دا جمله مستانفه شوله او دا جواب شو د سوال نه. بیا د مخکې کلام سره د دې کلام اتصال دی کامل، او هر کله چې دوه جملتین متصلتین وي نو منځ کې عطف نه ذکر کیږي، نو کمال اتصال د وجې نه عطف رانغی. دې ته اشاره کوي فرمایي بیان للمعونة المطلوبه. دې جمله کې بیان دی د هغه معونت چې کوم ستا مطلوب او تا سوال کو په نستعینو کې. فکأنه قال ویداسی اللہ فرمی کیف اعینکم، زما بندگان استاسو سنگ امدادو کم. فقالو دیو اهدنا، دا یو اعتبار دا ربط دی جمله مستانفش. دویم احتمال دا دی چې دا جمله مستقله شي، او چې هر کله جمله مستقله شي نمخ کتابه نستعین امداد دی غوښته، دا جمله خبریه وه. تا خبر ذکر کوو چې الله ستا عبادت هم کوو او ستا نه امداد هم غواړو، دا یو مستقل کلام. ورپسې مستقل کلام دریم دا ذکر کوي چې اهدنا، طلب د هدایت کې موږ ته صحیح لار وښایه، دا طلب د هدایت دی. لہذا هغه جمله خبریه وه چې نعبدو او نستعینو دی، او دا طلب د هدایت دی، نو دا انشاء ده. لا مستقله جمله شوله، دا انشاء ده، او په مابین د انشاء او د خبر کې کمال انقطاع وي، او هر کله چې د جملتینو منځ کې کمال انقطاع وي نو بیا عطف نه راځي، نو بیا عطف ونه شي. د دویم ته اشاره کوي او افراد لما هو المقصود الاعظم. نستعینو زمون امدادو کې نو تمام مهماتو کې، هغه تمام مهماتو کې هغه مقصود اعظم صراط مستقیم دی. نه یوازې صراط مستقیم ذکر شو، دا افراد د مقصود اعظم دپاره، او دا مستقل کلام دی، دا طلب د هدایت دی، نو انشاء ده، او هغه کلام خبریو منځ کې کمال انقطاع، نو ځکه عطف راغلی. دا یو بحث و چې دا کلام د مخکې سره د ربط او د عدم ربط د ربط متعلق مضمون ذکر کېدو. دویم بحث کې په هدایت کې فرمایي اهدنا، دا راوته د هدایت نه دی، او هدایت څه ته ویلی شي. قاضي صاحب تعریف ذکر کوي دلالت بلطفین، هدایت ویلی شي دلالت بلطفین ته. په هدایت کې چې کوم دی علماء ډېر بیانات او تحقیقات کړي دي، خو قاضي صاحب دا ټول تحقیقات یو طرف ته اړ یو دی، په خپله یو جدا معنا ذکر کوي. په هدایت کې اختلاف دی چې آیا د دې معنا څه شی ده. نو څوک یې معنا کوي ایصال الی المطلوب، او څوک یې معنا کوي په اراءة الطریق سره، په اراءة الطریق سره. لہذا ایصال المطلوب یا اراءة الطریق سره
بیا د دې نسبت کولی شي چې دا د چا ته معنی منسوب دي. نو څوک د قراءة الطریق نسبت کوي اهل سنت ته او ایصال الی المطلوب معتزله وته. مینس کې به درې طریقو باندې فرقونه کولی شي. مختصر دی چې په ایصال الی المطلوب کې اصول دا لازمی دی. یو سړی چې کوم دی تا ته بازار په کوم ځای کې دی نو تا د لاسه ونیو او نیم د بازار باندې ودرو دې ته هدایت وایي خو معنا اصول الی المطلوب. او په قراءة الطریق کې اصول دا لازمی نه دی. تا نه تاسو کړی شو د شیرګل بازار په کوم ځای کې دی نو ته ورته وایي د دې ځای نه به داسې وځي یو 300 میټر به چې کوم دی نور خاطه طرف ته لاړ شي او بیا به یو 300 میټر چې کوم دی جنوب ته لاړ شي نو تا ته به مخې ته ځای درشي هغې ته بازار وایي. دا قراءة الطریق. که دا سړی په دې ستا لار ښوونه باندې صحیح لار جو ورسېږي او که په ځای دې باندې صحیح لار جو نه رسېږي نو په قراءة الطریق کې اصول دا لازمي نه دی. د دواړو معنیانو باندې اعتراض دی چې هدایت معنا د اصول سره دا منتقض ده. هدایت راغلی او معنا د اصول دا نشته. معنا د اصول پکې دا نشته دی. وهدیناهم الله فرمای ما دې تلار او خول او فاستحب العمى واما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى. نو په دې باندې اعتراض د چاغه ته هدایت شوه دی او دا غي باوجود چې کوم دی دا وایي اصول خو نه دی راغلي. نو دوی جواب کوي چې د معنا د قراءة الطریق سره دی. جواب کې دا په معنا د قراءة الطریق سره دی. کوم حضرات چې په قراءة الطریق معنا سره وایي په دوی باندې هم اعتراض دی چې الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي انک لا تهدی من احببت. تاسو هدایت په معنا د قراءة الطریق سره وایي ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو لار ښووله او سره دې نه الله دې نه معنا کوي نه کوي. نو دوی جواب کوي دلته معنا د اصول سره دی. لا تهدی ته اصول چې کوم د حق ته نشي کولی لا ښوولی شي خو اصول نشي کولی. هر یو فریق چې خپل معنا کې دی بل شي بل طرف ته وړي نو دوه لارې دي. یا به داسې وایي چې دا حقیقت په اصول کې او دلته معنا مجازي اخلو قراءت کې او دا بل فریق به وایي حقیقت دی په قراءت کې او دغه ځای کې موږ مجاز معنا اخلو چې اصول دی. یا به داسې وایي او یا به داسې وایي چې دا مشترک دی د دواړو په منځ کې. دا دواړه خلاف الاولا دي. نو چې هر کله په دواړو شقه اعتراض نو جار الله زمخشري پکې محاکمه کړې ده. هغه دا هدایت به مفعول ثانی ته یا متعدی بذات بیا معنی اصول او کله متعدی مفعول ثانی ته په واسطه سره بیا معنی قراءت. لکه دلته وګوره اهدنا الصراط المستقیم مفعول ثانی ته متعدی شو چې کله په غیر د واسطه نه معنی د اصول او چې کله متعدی په واسطه سره ان هذا القرآن يهدي للتي هي احسن للتي هي اقوم به په معنا د قراءت سره نو دا پکې د محاکمه کړی دا. خو د محاکمه کمزورې ده. وجه دا ده چې کله به دا متعدی شوی مفعول ثانی ته بالذات او دا غي باوجود چې کوم د معنی اصول نه وهديناه النجدين مفعول ثانی ته بذات متعدی ده او اصول معنا نه صحیح. ذکر است الله فرمایي فلقتحم العقبه او دا رنګه مفعول ثانی ته متعدی په واسطه سره بیا به معنا د قراءت نه. ولكن الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ولكن الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. دا متعدی شو په الى سره او دلته دا لكن الله يهدي د تمانه قراءت سره خونه د تمانه د اصول سره ده. نو د جر الله محشری محاکمه کارونه کو. لہذا په دې هدایت کې چې کوم د اختلافات راوړل کومه معنا ته راوخلو هر معنا باندې اعتراض ده
که مشترک جوړه نو هم خبره خفي ده، حقیقت مجاز وي نو هم صحیح ده نه ده صحیح، او سره چې کنه محاکمې دي هم صحیح نشوري، قاضي د ټولې خبرې سیټ ته پرېږدي. او د دې نه بله معنا اخلي هدایت څه معنا ده؟ هدایت معنا کوي چې کوم دی الدلالة بلطف، په دغه معنا ده. دا څه مطلب دی؟ دا وایي د دې هدایت معنا وکړه په قدر مشترک سره، قدر مشترک سره الدلالة بلطف. اوس تا خوښه ده کله به فرد قرائت راځي، کله به فرد اصول راځي، خو قدر مشترکه معنا یې دا ده چې الدلالة بلطف. نو کوم ځای کې به معنا ده قرائت صحیح کېږي او په کوم ځای کې معنا ده اصول صحیح کېږي، خو د دوه چې کوم د قدر مشترک معنا د هدایت وکوه چې الدلالة بلطف. لطف ویلی شي چې کوم دی خلق الله تعالی فی العبد، بنده کې الله داسې صفات پیدا کړي چې په کوم باندې د الله ته رجوع کولی شي. د دې وجې نه الدلالة بلطف معنا وکړه، نو په لطف کې مهرباني د الله پرته ده، د الله احسان پروت دی. نو دې وجې نه ولذلک تستعمل فی الخیر، هدایت به استعمالیږي په خیر کې او هدایت به نه استعمالیږي په شر کې. ځکه هدایت معنا کې نن د لطف معنا واغستله او لطف دا په خیر کې راځي، دا په شر کې نه. نو فرمایي تستعمل فی الخیر، هر کله چې تا ته د هدایت معنا وکړه یو قدر مشترک چې دا شامل که قرائت ته وایي، که دا شامل اصول ته وایي، په دې کې دا لطف معنا پرته وه، پته ولګي دا په خیر کې استعمالیږي، شر کې نه استعمالیږي، نو اعتراض پیدا شو. قرآن مقدسه کې خو الله جهنمیانو ته وایي فهدوهم الی صراط الجحیم، نو دا جهنم ته تلل دا څه خیر دی؟ دا خو خیر نه دی. او دلته پکې هدایت ته کې استعمال شوی فهدوهم. الله فرمایي فهدوهم تاسو دې ته اوخه الی صراط الجحیم، نو پته لګي دوی ته خو چې کله جهنم لا اوخولې شوله، نو دا خو په شر کې استعمال شو. نو دې جواب کوي دلته چې فهدو راغله جهنمیانو ته علی التحکم، دا استعمال شوی دی په طریقې د استهزاء سره، دا استعمال د ضد په ضد کې او دوی پسې الله ټوکې کوي. ګوره دا جهنم ته روان شو جهنمیان، نو دوی دپاره خو انذار پکار دی چې دا ویرولی شي د عذاب نه، دوی دپاره خو حذر پکار و، د هغه ضد استعمال شو هدایت، دوی پسې ټوکې کېږي. ټوکې په کېږي چې کوم دی یو سړی دی چې هغه مثال عالم نه دی، هغه ځان په عالمانو کې حسابوي او ځان چې کوم دی هغه شاته د عالمانو شکل او هیئت او بناوټ جوړوي. نو ته ورپسې مولوي صاحب دا کتاب راته ووایي، نو تا ته خو پته ده چې هغه کتاب نه دی ویلی، خو چې ته ورته دا کتاب مولوي صاحب ورته وایه دا کتاب راته وایه، دا ته پسې ټوکې کوې. نو دغه رنګه الله د جهنمیانو پسې مسخرې کوي. که ستاسو دپاره دا ښوونه د لارې وي که نه چې طرف دې طرف ته روان شئ که دې طرف، کوم چې ستاسو دپاره ښوونه ده نو هغه ښوونه د جهنم ده. فهدوهم الی صراط الجحیم. او بعضې فرمایي دلته فهدو په معنا ده قدمو سره ده، فهدوهم نو معنا فقدموهم وړاندې کوي صراط الجحیم. ومنه الهدایة، او د دې ټکي نه راغلی الهدیه، هدیه راغلی دی، وهوادی الوحش، د هدایت ټکي نه راوتی دی هدیه. په هدایت کې معنا د لطف او مهربانۍ پرته وه، د دې نه راوتی دی هدیه. یو سړی چې چا له تحفه وړي نو دا ښوونه کوي د هغې د محبت، چې یو سړی بل له تحفه وړي هدیه دې ته وایي، تحفه چاله ویسي، نو دا هدیه ښوونه کوي، دا لطف دی د دې چې د دې سړي ستا سره محبت دی، دا دلیل د محبت دی، نو منه الهدیه. همدغه رنګې هوادی الوحش، هوادی الوحش دې ته وایي چې دا څاروي رواني مخکې چې کوم څاروي ځي هغې ته هوادي ورته وایي. دا ګډو والا او بیزو والا د دوی یوه ګډه بیزه داسې وي چې هغه د څاروو نه مخکې ځي، که ته هغه په څونه قیمت وغواړې خو هغه تا نه درکوي، ځکه مخکې تلونکی هر څاروی نه وي، دا یو نیم څاروی چې هغه مخکې ځي، نو دا یو نیم څاروی مخکې چې ځي دې ته هوادي وایي.
ځکه دا ښوونکی دی نور دپاره دا نور پسې روان دي. نو د هدایت ټکي نه چې په دې کې ښوونه پرته ده دې نه راوتې د حوادي الوحش د ځناورو دغه مخکې تلونکي ساوي ته هم ویلی شي مقدماتها کوم چې مخکې تلونکی دی. والفعل منه هدن د دې نه چې کوم فعل راغلی د هدایت نه هغه ترې نه هدن راغلی ځکه هدایه یهدیو هدن مصدر دی او په ضربه باقیاس دی نو هدایه نه فعل راغلی دی. واصله ان يعدي باللام دې هدایه چې اصل فعل د دې اصل دا دی چې دا متعدی په لام سره وي مفعول سره چې دا ذکر کې نو لام سره به ذکر کې او اله یا به متعدی کې په اله سره نو دلته هم اهدنا اله الصراط دا په لام سره ان هذا القران يهدي للتي بلام سره دا تعدى بلام سره یا په اله سره راځي دلته غلام اله نشته وی فعومل معه د دې سره معامله شوی دا معامله اختار معامله د اختار ټکی په قوله تعالی په دې قول د الله کې واختار موسی قومه دا اصل ټکی د چې کوم دی واختار موسی ورکه موسی علیه السلام من قومه من حرف جر داتنا حذف شو او مفعول متصل شو دا واختار سره د حذف ایصال وی واختار موسی من قومه ده من حرف جرتنا حذف شو او قومه د اختار سره ولګي بغیر د واسطینا د توي حذف ایصال د قرنګ دلته اهدنا الى الصراط المستقيم ده الاتنا حذف شو الصراط ډایرکټ ولګي د اهدنا سره نو د سره معامله وکړي شو معامله د اختار فعل چې کوم کړي شوی د په دې ترکیب کې چې واختار موسی قومه ده دا وضاحت د هدایت اوس وړاندې تتمیم د لپاره ذکر کړي د دې هدایت د لپاره مختلف انواع دي. یو سړی چې ایمان راوړو کنه دا نفس ایمان د هدایت دی نو دا په هدایت شو. یو سړی د ایمان نه پس ورسته رکړه په ایمان کې دا په هدایت دی. یو سړی په کې هفته تیر کړي چا میاشت چا دوا چا لس او چا کال دا ایو هدایت دی. نور الفاظو کې منطقيان دیتا کولی مشکک وي هر یو هدایت باندې دا صادق دی په لګ پډېرو پټ سره چډېره نه د دې وجنا د فرمای د هدایت د پر انواع چې کوم دي دا شمیر نشتا دا تاسو چې څومره یې دا تاسو هر یو ځان له نوع د هدایت دا په دنیا کې چې څومره انسانان دي دا هر یو بل نوع د هدایت دا ځکه دا ته ویل شي چې دا ډول هدایت یو شان دي دا څه نشي ویلې او دا ډول کې په هدایت کې یو شان دي دا ډول په هدایت کې نشي ویلې دا شپږ یو شان دي په هدایت کې دا نشي ویلې پته لګي چې دا اړو هدایت بل شو نو چې څومره انسانان د جوړو له هدایتونه دي چې څومره پیریان د جوړو له هدایتونه دي دا کولی مشکک دي د دې انواع دا تشمیر نشته. البته اجناس کې وای نو به غټ چې کوم د جنسونو غټ به سلور جنس کې را باندې هدایت نو د فرمایي و هدایت الله هدایت الله پاک تتنوع انواعا د دې انواع پیدا کیږي مختلف انواع خدای انواع لا يحصيها عد دا نشي ګرول شمیر بشمیر کې درځي البته ولكنها تنحصر في اجناس دا هدایت را منحصر ده د اجناس په لحاظ باندې مترتبه په ترتیب سره په اجناس لحاظ باندې یو د بل د پاسه بل د بل د پاسه بل تاسو به اجناس لحاظ باندې مرتب سلور اجناسی دي غټ اجناس سلور دي او که انواع وای د انواع تشمیر پکې نشته نو تنحصر في اجناس اربعه فسلور انواع كده بند مترتبه په ترتیب سره هغه ترتیب سره انواع دار الاول لبنه انواع افاده القوه ورکول د قوتونو دي الله جل جلاله تعالی عقل درکو تعالی سترګې درکړي تعالی پوزه وګونه درکړه په دې باندې تدا کائنات اینی په دې کې سوچ او فکر کې دا قوتونه درکول د تعالی هدایت درکړي دي
افادت القوه التي بها چې په دې سره يتمكن المرء انسان طاقت حاصلې من الاهتداء د هدایت حاصلولنا الى مصالحه چې په دې قوتونو باندې تخپل مصالح ته ورسېږي. هغه قوتونه کوم څه دي؟ کالقوه العقليه، عقل درکړي دي. نو د دې وجه نه چې عقل درکړي دي نو ته وړه صفا خوري او چې خوري ګندې نو نه خوري. دا رنګ ارسي صفازه کې کېنه په ګنځه کې نه کېنه د عقل تقاضا ده. ساروي ته وګوره په امتیازو کې سمري او انسان په امتیازو کې نه سمري ځکه دا عقل نشته او ستا عقل دی. والحواس الباطنه، حواس باطنه درته حس مشترک دی، خیال دی، وهم دی، حافظه ده، متصرفه ده. والمشاعر الظاهره او ظاهر تعالی مشاعر الحواس ظاهره درکړه، سترګې وګونه درکړه. دا هغه قوتونه دي چې په دې باندې انسان ځان لپاره مصالح بیل کړي. خو په دې وګونو، په دې سترګو، په دې لاسونو، په دې باطني قوتونو په عقل باندې انسان لار حاصله کړي، دا هدایت دی. خو کله کله دا کارونه کوي ولې د کافرانو عقل نشته. د دې کافرانو چې کوم دی ولې سترګې او حواس باطنه نشته، دا شته خو کار یې ونه کړو. نو چې کار یې ونه کړو دا یوه نوعه د هدایت الله ورکړه، خو دی پې کار ونه کړو نو دویمه نوعه الله بله ورکړه. والثاني نسب الدلائل، الله دلائل مقرر الفارقه بین الحق والباطل چې حق او باطل په منځ کې تفریقه کوي. او دارنګه دلائل مقرر چې فرق لري بین الصلاح والفساد، چې په دې کې صلاحیت دی او په دې کې فساد دی. دلائل مقرر کړو په دې باندې صالح او فاسد پیلېږي. و الیه اشار او دې قوت ته اشاره شوې ده په دې قول د الله پاک وهديناه النجدين. الله فرمایي موږ ته وخوري النجدين دوه لارې. هديناه النجدين یو د خیر او بل د شر، د دوه ته وخول. اوس کته په عقل باندې کار نه کوي په دې دنیا اسمان او په دې ځمکه دارنګه په دې وړي او په دې جمی یخنه او په ګرمه انقلابات شپه ورځې په دې کې مسوج وکړي. په دې کې ته چې کم سیز حق دی او کم باطل دی، کم کې صلاح دی او کم کې فساد دی. وهديناه النجدين سو په دې باندې مقصد ته ورسېږي. دا دوه لارې شوې د هدایت. همدارنګه وقال فهديناهم، الله فرمایي ما دې ته هدایت وکړم نه لارې مې ورته وښولې. او فاستحبوا العمى، دوی غوره کړه چې کوم دی ړوندوالی یعنې ګمراهي علی الهدى په هدایت. ما خو دون لرتو خو دا د هدایت لار ده، دا د ګمراهۍ ده. خو دې سمودیانو د ګمراهۍ لار واغوستله. دا دوه لارې شولې، قوتونه یې درکړو، تا ته لارې بهر وښولې. کله په دې باندې انسان مقصد ته ورسېږي چې په دې ونه شي یو درېیمه لار د هدایت بل الله کوله وکړه. الهدایت بارسال الرسول و انزال الکتب، الله پاک انبیا راولېږل او په کتابونو نازلولو سره دا یوه ذریعه مقرر کړه چې ستا سترګو غوږونو کار ونه کړو نو په دې وخت کې درته اعلان وکړو چې الله واحد دی. یا ایها الناس اعبدوا، دې ته غوږ کېږده نه ارسال د رسول او نازلول د کتابونو. ایاها عنیا او دا نوع دا جسم دا جنس د هدایت مقصود شوی دی په دې قول سره. وجعلناهم ما ګرځول دغه انبیا ائمة یهدون بامرنا، دوی خلقو ته هدایت کړو زما په امر باندې. یهدون دا د هدایت ذریعه وه. همدارنګه الله فرمایي ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم. قرآن کریم ښوونه کوي هغه لارې ته چې هغه د عدل لار ده. عدل نو چې کله په دې مخکرونو درېیمه نوعه هغه د قرآن او د پیغمبر په ذریعه باندې هدایت. اوس چې کوم په دې باندې لار حاصله کړي او دی روان شي د اصول ته ورسېدو نو والرابع څلورمه مرتبه هغه دا ده ان یکشف علی قلوبهم السرائر، چې الله پاک واضح کړي او منکشف کړي دوی په ډونو باندې هغه پټ رازونه. د دوی په ډونو باندې الله هغه پټ رازونه ورته ښکاره کړي چې عامو خلکو ته هغه نه دي ښکاره. ويريهم الاشياء، دوی اشیاء وخی. ابراهیم علیہ السلام پشان کې الله فرمایي وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، اسمان زمکه کائنات نور ته وخول. کما هي چې څنګه مخلوقات دي دا ته وخی. انبیاء ته بالوحی په وحی سره، انبیاء ته په وحی باندې وخی. نو هغه مرتبه ته ورسېږي چې عام خلک په هغه مراتبو کې نه دا حالات منکشف شوی تا. او چې انبیاء نه اول الهامی اول منامات صادقه، نیکانو ته الله په الهام وخی، نیکانو ته الله په صدق خوبونو باندې توخی، په دې باندې مرتبه ته ورسېږي. وهذا قسم يختص بنيله،
دا بیا داسې قسم د هدایت چې په دې خاص کولی شي د هغه په حصول انبیا صرف انبیا د مرتبې ته رسي والاولیاء عام خلک ته نه رسېږي چې دا د تاسو منکشف شي. وَإِيَّاهُ عُنِيَا او دا چې کوم د مقصود د په دې قول سره اولئک الذین هدى الله دا هغه کسان دي چې الله ورته هدایت کړی دی په بهدا هم پس د دوی دغه هدایت پسې اقتدی روان شي. انبیا علیهم السلام تعالی د وحی په ذریعہ باندې دا مراتب ورکړه او کوم چې اولیاء او نیکان دي هغه خپل مجاهده او کوششونه کړی دي. والذین جاهدوا فینا هغه خلک چې د کوشش کوي زمون په دین کې لنا هدیتهم سبلنا زواغی ته چې کوم د ورخه مخبل لاري دا هغه د اصول لاري دي چې دوی وته رسیدلي دي. نور خلک سره په دې کې شریک نه دي. الهام یا منامات السرا